علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کول تعریفونه در رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې امید در رب ذوالجلال ساتم چې تاسو برو جوړی په صحت با برابر الله جل شانهم د دنیا او آخرت ټول خوشحالي نصیب کړه الله جل شانهم د هر درد د هر غم هر مصیبت او د هر تکلیف او آفت نه په امن او امان کې وساته. ډیرو عزتمند محترم مسلمانان ورونو او خويندو نن درته یو نوې او خاص وظیفه د جمعې د شپې مبارک وظیفې سره حاضر یم. محترم داننه وظیفه د جمعې مبارک د شپې وظیفه ده، ډیره اسانه طاقتوره او ډیره مجربه وظیفه ده. محترمو دا وظیفه چې تاسو وکړئ محترمو نو الله جل شانه بم د حاسدانو د حسد نه، د دشمنانو د دشمنۍ نه، د طرفګنۍ نه چې څومره نقصانونه تا ته انسان در رسي محترمو نو الله جل شانه بم د هغې نه په خپل امن و امان کې په خپل حفاظت کې ساتي. محترمو او محترمو بله د دې وظیفې پیدا دا هم ده چې څوک دا وظیفه کوي نو الله جل شانه د هغه د زړه ارمانونه ټول پوره کوي او د کم شیز د پاره چې دا وظیفه وکړي یعنی دا وظیفه کله کوي او هغه شیز هغه مقصد هغه ارمان هغه حاجت هغه خواهش د په زړه کې وي په تصور کې دا ساتي نو چې دا وظیفه د ختمه کړي ان شاء الله تعالی د شپې دا وظیفه کول دي چې د شپې دا وظیفه وکړي سحر به ان شاء الله تعالی د حاجت د مقصد د خواهش به الله جل شانه پوره کړی وي په ګارانټي سره. محترم دا وظیفه په خپل وکړي اسانه وظیفه د جمعې مبارک د شپې وظیفه ده. جمعې په ورځ او په شپه کې الله جل شانه دعاګانې او اعمال او عبادت قبلوي نو محترم په هغه کې به مونږ او تاسو هم دغه وخت کې دغه شپه کې د خلکو به مونږ هم تاسو راشو چې کوم خلکو په دغه شپه باندې دعاګانې قبليږي الله جل شانه قبلوي. ډیره اسانه طاقتوره د الله جل شانه د اسم مبارک یا عزیز یا عزیز یا عزیز وظیفه ده. محترم اسانه وظیفه ده او د دې سره محترم یا دعا آیاتونه مبارکه هم دي چې هغه ته سورة التوبه مبارک آیاتونه دي. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. محترم دا آیاتونه مبارکه دي دا محترم دا هغه صد پاره هم دي چې چاته د معدې څه قسمه تکلیف مسله وي پریشانی وی بدن کې معده چې کومه ده د هغې تکلیف ورته نو دا محترم سره هم دا په هغه د آیاتونو مبارکو باندې معده دم که انشاءالله هر څه قسمه مسله تکلیف به ختم شي. بهر حال محترم راځو وظیفې طرف ته. وظیفه په څه طریقه باندې د محترمو درې پیرې کم از کم درود شریف ویل دي د جمعې مبارک په شپه باندې د ماښام نه پس هم دا وظیفه کولی شي او محترمو د ماسخوتن نه پس هم کولی شي چې کله تاسو وزګارې خبرې اترې پکې نه کوئ څه ګرځېدل را ګرځېدل به پکې نه کوئ یو سایډ ته به کښېنئ په اودس کې به دا وظیفه کوئ. درې پیرې به درود شریف ووایئ بیا بسم الله الرحمن الرحیم وایئ بیا به یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو په دې باندې مختصر وخت لګي. دا به کم از کم 313 مرتبه او زیات نه زیات 1100 مرتبه یعنی 342 پیری کم از کم چې وکړي او زیات نه زیات 1100 مرتبه یعنی 1100 پیری چې دا وکړي. بیا به محترمو د هغې نه وروستو به دغه د سورة توبه اخیری دو آیات مبارکه دا به 11 پیری ووایي. تاسو ته ما مخکې وړاندې کړو تلاوت مې کړل دته. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دا به یولس پیری وایي 11 مرتبه. بیا به د هغې نه وروستو درې پیری درود مبارک بیا وایي او بیا چې د څه دپاره همدا وظیفه کړې وي هغې دپاره به دعاګانې د الله جل شانه په دربار کې وغواړئ په عاجزۍ سره په ګډ کر په زارۍ او په مینت سره محترم په یقین سره. الله جل شانه بس تاسو دا دعاګانې او تاسو دا حاجات په خامخا قبلوي.
محترم دا وظیفه ډیر اسانه برکتی وظیفه دا خپل مو کړی نور خويندرون سره لازم شیر کړئ او زمونږ یوټیوب چینل مولانا وظایف تر سره هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.